دا نورن دا اتفتا کو هدن باندې نو حکم هدن حکم دا عبارت دا سره والصلاة علی من ارسله هدن والصلاة علی من ارسله نورن صلات تی په هغه چا چې الله دلته مبعوث ګرځولې ده هدن هادي یعنی په دې حال کې چې الله هادي ده یا په دغه صفت سره چې نبی اسلام هادي ده دا چې نورن عطف ته په هدن باندې دام حال ده دا څه معنی ده والصلاة علی من ارسله نورن صلات تی په هغه چا باندې چې الله دلته مبعوث ګرځولې ده نورن اوس اعتراض ده لکه نورن حال واقع شي هدن باندې عطف شي لکه هدن حال وو دا چې نورن حال ده دا حمل خونه ده ټیک لکه کدا حال فاعل نه وای فاعل د ارسل ضمیر الله ده اخو ذات ته ذات معنا ده چې معنا انتزاعي نه ده لکه هو ضمیر نه وای ارسله کې چې هو ضمیر ده چې نبی مبارک پاک صلی الله علیه و علیه وسلم تراجه ده آزاد ده انورم خو صرف وصف ده معنا مصدری انتزاعي ده لازم شو حمل دی وصف په ذات جواب ده شو دا نورن یا حال دا ارسله ضمیرنا والصلاة علی من ارسله هدن الصلاة علی من ارسله نورن هدن باندې عطف ده نو نورن حال ده یا ارسله ضمیرنا یا هو ضمیر اکه ته حمل نه ده ټیک ځکه حال خو محمولی په ذل حال عدل ته حمل دی وصف ته په ذات ځکه نورن هم معنا مصدری ده انتزاعي ده امخ کې زلال خو ذات ته چې رب سبحانه و دا یا نبی مبارک تا صلی الله علیه و آله وسلم جواب دا چې نورم په معنا د منور سره ده یعنی دا ذات مال وصف ده دا څه معنی ده والصلاة علی من ارسله نورن ای منورن صلاتی پاغتا ارسله چې الله دل را استوله ده مبعوث ګرځوله ده پالکون دی الله کې منورن حال معنا صفت یعنی الله چې د مبعوث ګرځوله الله په دغه صفت د مبعوث کړه ده چې الله منور ده ځکه دا مبعوث ده چې الله منور ده امت ته رڼا ورکړي یا نبی علیہ السلام نه حال ده صلات علی من ارسله نورن صلات په پاک ذات ارسله چې الله دل راستوله ده نورن منورن پالکون دی نبی مبارک کې منورن حال خو کای دي کنه په معنا کې صفتی ان نبی علیہ السلام الله واسطه په صفت منور والی نبی علیہ السلام منور ده بهرحال نورن عطف ته په هدن لسره سبق داسو والصلاة علی من ارسله هدن او الصلاة علی من ارسله نورن نو حکم دی نورن حکم دی هدن ده تاسو ترجمه ده صلات دی پاک ذات چې الله دل را واسطه نورن او اعتراض ده ځکه نورن دا خو ترکیب کې حال واقع ده او حال خو محمول په ذل حال عدل تحمل ده ټیک ځکه عمل دی وصف په ذات ته که ارسله زمین نه حال کیا چې الله تعالی دې آزاد تک هو نه حال کیا هغه مبارک صلی الله علیه وسلم سره دې هغه ذات ته نو حمل دی وصف په ذات ته جواب دا چې دا په معنا د منور سره مصدر مبنی للمفعول للفاعل صلات تی په نبی پاک ارسله چې الله دل را واسطوله پالکون دی الله کی چې منور ده حال صفتی په معنا کې یعنی الله چې د مبعوث کو نو الله چې د مبعوث کوله نو الله په صفت منور والی د مبعوث کوله الله منور صفت سره و ځکه د مبعوث چې د خلکو ترنا ور یا نبی علیہ السلام منور په دغه صفت واسو چې د منور ده چې امت ته خلکو ته نور ورکړي چې نور د ایمان هدایت ته اوس نبی علیہ السلام ته نور ویلا په معنا د منور سره اوس نور کې دا کمال ده نور کې دوه اعتبار دي منور کې دوه اعتبار دي یو اعتبار دا چې د خپل هادي وي بل اعتبار دا
چې نور خلق ادرنا باندې مهتدی وي. مهتدی معنا لار مندولای، لار مندون کای. ان نور منور چې ویو ذات منوری رڼا خلق تور کوي. دي کې دوه صفات دي، دوه اعتبار. دوه صفات دای چې دا هادي وي، ولې رڼا یې ور سره کنه، چې رڼا یې په هادي کنه هدایت کې رڼا ورځي لار واضح کې. بل صفت دای چې دا مهتدی خو نه، خلق د باندې اهتدا کوي، یعنی خلق چې دا هغه مهتدی وي لار مندون کی ادل وجه، ځکه چې دا رڼا کوي نو خلق په خام لار مندي، ویلار مند کی چې رڼا نه کوي به لار نه منديږي. نو دا داسې وایي چې نورن هادي خدا هغه مخکې نه معلوم شه چې ارسلو هدن، نبی مبارک چې الله واسطه په صفت هادیت واسطه. هادي خدا نور سره یو اعتبار د هادیت ته آی مخکې ویلا. بل اعتبار دا اخذ ول اتباع. اخذ اتباع څنګه اخذ اتباع؟ به الاهتداء یلیک، به الاهتداء یلیک. دی نبی علیہ السلام تو السلام باندې اهتداء لار مندول، دی نبی علیہ السلام له وجنا لار مندول چې تلار مندکه یلیک. دا یلیک بنا دا مون سره لایق تا چې دل وجنا مون صحیح لار مندکو، مونږه مهتدیان شو لار مندون کې دل وجنا مهتدیان شو. به دل وجنا الاهتداء لار مندول یلیک بنا دا مون سره لایق دي چې دل وجنا مونږ لار مندکو او صحیح لار باندې روان. اوس وایي مصدر مبني للمفعول، مولا جلال وایي دا دفع د سوال کې سائل سوال کې دلته اهتداء هم مصدر لازمی ده. اهتداء افتعال دا خو لازمی مصدر ده، نو دا هم مبني للفاعل. مې مبني للفاعل نو اهتداء په معنا د مهتدی سره، مهتدی من لار مندون کا ہے. نو فاعل چوک ته دی مهتدی، فاعل نبی علیہ السلام دا کنه، فاعل غیر ده. والتالي باطل، دوړه تالی باطل کا فاعل نبی علیہ السلام او سدا معنا. ونورن الله دل رواس ولا نور منور. به الاهتداء یلی په سره دا خبره چې د مهتدی بالغیر، مهتدی من لار مندون کوي بل چالو وجه، ځکه اهتداء خو مصدر لازمی ده، معنا د مهتدی سره به اخلي. ا مهتدی سم فاعل ده، فاعل نبی علیہ السلام ده. نبی علیہ السلام مهتدی شو لار مندون کې شو. اوس چې ترجمه شو خدا معنا شو کنه چې الله واسطه ولدل نور بین اهتداء یلی. د سره دا خبره چې د مهتدی بالغیر، چې د لار مندکی بل چالو وجه یلیک. دا یلیک لایق ته د سره، دا د سره لایق ته چې دا بل چا چې دا لار مندکی. ته هدا ډیره غلطه معنا وکړه. نبی علیہ السلام لار مندای هغه لار ته محتاج ده، لار ته هم محتاج یو. اخو اصل النور والهدایت ته اخو بل چا اهتداء نه کوي چې بل چا نه دا رڼا حاصلې. نو که اهتداء، نو سوال دا چې اهتداء مصدر لازمی ده په معنا دي سم فاعل سره ده. مهتدی فاعل نبی علیہ السلام ده او دا معنا. و نورن الله واسطه ولایت دلره نور منور. به الاهتداء یلی د سره دا خبره چې د مهتدی بالغیر اده بل چاله وجه لار مندای یلیکو به دا د سره لایق ده. دا د کفر خبره وکړي چې توای چې د مهتدی بالغیر دا د سره لایق ده، اده بل چاله وجه لار مندای، بل چاله وجه لار حاصلې دا د سره لایق ده. دا د ګډي وډي ویلې دا ډېر فضیلت ترجمه وکړه. اکه فاعل اهتداء مهتدی، اهتداء مهتدی ده، افعال غیر پیدا معنا. نورن نبی اسلام رب واسطه سبحانه نورن منورن به الاهتداء یلی. د سره دا خبره چې غیر مهتدی شي، الو اهتداء چې غیر مهتدی شي، غیر معنا تاسو نو چې دا غیر مهتدی شي یلی دا لایق د مونږ سره
چې غیر مهتدی چې خدا مونږ سره لای کړي دا هم فضله معنا شو ځکه په دواړو تقدیرانو که مهتدی نبی علیہ السلامي دا هم د مدح نه ده دا قصور ده که مهتدیان مونږ یو مونږ لار مندون کیږو نو یلیکو دا لایق ده مونږ سره لایق ده نو دا لار مندون کی چې مونږ شو یلیکو بنا مونږ سره لایق ده دا هو مونږ صفات ده دا هو نبی الله صفات دان حاصل الله سے اعتراض چې اهتدا مصدر لازمی ده په معنا دی فاعل سره اسم فاعل سره مهتدی نبی علیہ السلام دا که غیر ده که مهتدی نبی علیہ السلامي بیا دا ډیره ادنا معنا ده غلطه گمراهی معنا دی وکړه ځکه دا معنا چې دا نور والله واسوله بیل اهتدا د سره دا خبره چې دا مهتدی بالغیری دا نبی علیہ السلام مهتدی وی لار مندون کوي غیر لوجه یلیکو بی دا نبی علیہ السلام صلی الله علیه وسلم دا د څه فضل معنا وکړه چې نبی علیہ السلام مهتدی وی دا لار مندون کوي دا بل چا تابع دا د سره لایق ده دا ډېر غلطه معنا ده اګه اهتدا معنا غدای چې فاعل غیری بیا دا معنا نور واسوله الله دلرا تسرا به تسرا الاهتداء دا خبره چې غیر مهتدی شي الاهتداء ای کون الغیر مهتدین چې غیر مهتدی شي یلیکو بنا دا مونږ سره لایق ده دا واست ترجمه کړه چې غیر مهتدی وي نو چې غیر مهتدی وي غیر لارې مندون کوي خو هم مونږ یو دا خو مونږ صفات ده دا خو نبی علیہ السلام صفات نه ده دا سوال شو دا جواب کوي جواب کې دی وایي چې نه لکه دا اهتدا مصدر ده ادا مبني للمفعول ده اهتدا په معنا د مهتدا سره ده چې دل وجه سره لار مندي مهتدی معنا نه چې د لار مندون کوي مهتدا چې دل وجه سره لار مند کی نو مصدر مبني للمفعول دا مصدر مبني للمفعول ده نو اهتدا په معنا د مهتدا سره ده ادا غنه ده دا اهتدا دا په معنا د مهتدا سره کې الکه اهتدا خو مصدر لازمی ده څنګه په معنا د مهتدا سره کې دلته به مقدر کې اصل تحقیق داس ده اهتدا سره به مقدر کې نو دا به تعدیت ته بیل وجه متعدی شي او دا اهتدا په معنا د مهتدا سره شي دا مذکور به څه ده دا به متعلق یلی کو سره نو دا څه معنا ده ونورن بیل اهتدا الله دلته نور واسوله بیل اهتدا ای کونه مهتدا کہ دل دے نبی علیہ السلام مهتدا به تلته به مقدر کې کون دے نبی علیہ السلام مهتدا به چې دل وجه سره لار مند کی یلی کو بی دا د سره لایق تا دا ټیک ټک نه چې دل وجه لار مند شي او دا ورته اصلي مطبوعی یلی کو بی دا د سره لایق تا دا مذکور به څه ده دا به یلی کو سره متعلق کې ادا اهتدام مصدر لازمی ده دا به متعدی کې لوجه دی با مقدرنا نو دا صفات ونورن به الاهتداء يليق به الله تعالی نور واسطه الاهتداء به کون دی نبی علیہ السلام مهتدا يليق به دا لایق ته سره کنه چې دا مهتدای عدل وجه خلق لار مندي نورن به الاهتداء یعنی الاهتداء به دلته به پټ کې نور الله واسوله الاهتداء به کون دی نبی اسلام مهتدا یلیق به دا به والته یلیق سره متعلق دا د سره لایق ته چې دا مهتدای کنه اصل وجنا خلق په هدایتي دای اصلي خلق دنه رڼا واخلي ځکه ویل مصدر مبني مفعول ای به یهتدا به دا مصدر دا بني للمفعول بأن يهتدى به دا دفع دے سوال کې چې مبني للمفعول څنګه جوړيږي اهتدا خو مصدر لازمی ده وای دا ته به مقدر کې هاي بأن يهتدى به
وقالوا به متعلق بالاهتداء ولا يليق التعلق بيليق فافهم. دا بل تقریر کوي. دا وایي وقالوا به دا مذکور به څه ده؟ دا کوم لفظ کې ذکر ده؟ متعلق بالاهتداء، دا متعلق ته اهتداء سره. دا در آیا داسته مولا جلال، یعنی دا اهتداء مصدر ده مبنی للمفعول ده. دا به چې دا مذکور به دا به اهتداء سره متعلق کې، دا په معنا د مهتدا سره شي. امون دا وایي چې نه، دا اهتداء سره به مقدر کې، دا په معنا د مهتدا سره شي. دا مذکور به چې دا به یلیکو سره مقدر کې متعلق کې. دا معنا کون دی نبی اسلام مهتدا یلیکو به، دا نبی اسلام سره لایق ته چې دا مهتدای. وقولوا به متعلق بالاهتداء، دا وایي مولا جلال چې نه دا مذکور به چې دا به متعلق کې اهتداء سره، نه اهتداء په معنا د مهتدا سره شي. ولا یلیق التعلق بیلیق، مولا جلال دا څه وایي چې دا به سره متعلق وا، دا به څه ده؟ دا اهتداء سره متعلق ده. اهتداء په معنا د مهتدا سره ده، یلیق سره نه ده متعلق. وی ولی وی چې نبی الله مهتدای دا لا یلیکو بی، دا نبی الله سره نه ده لایق، ځکه نبی الله خو نه ده محتاج، مونږ محتاجو، مونږ دې ته محتاجو چې دا مهتدای، نه چې نبی الله دې ته محتاج ده چې دا مهتدای. نو دا به دا اهتداء دا سورک د مولا جلال دا به اهتداء سره متعلق ده، او اهتداء په معنا د مهتدا سره شو. دا معنا چې الله دلته نور واسوله چې نبی الله مهتدای یلیک، نو دا به اهتداء سره متعلق ده. مولا جلال اهتداء په معنا د مهتدا واخسته چې نبی الله مهتدای یلیک دا لایق ده. دا وایي دا به یلیک سره نه متعلق، ځکه چې دا مهتدای د سره دا نه لایق چې دا مهتدای یلیکو بنا، دا مونږ سره لایق ته چې دا مهتدای ادم متبوی چې دنه نور واخلو. نبی اسلام دې ته نه محتاج چې دا مهتدای، مونږ دې ته محتاج چې نبی اسلام مهتدای، مونږ دنه نور واخلو. ځکه دا داسې وایي وقالو به دا به ټکا چې دا متعلق ته اهتداء سره، دا اهتداء مصدر ده متعدی ده د به لوجه، دا به چې کوم مذکور به ده دا اهتداء سره متعلق ده. اهتداء په معنا د مهتدا سره ده، یلیکو سره نه ده متعلق. ولا یلیکو تعلق بیلیک، نه ده لایق چې دا به متعلق شي یلیک سره. فهم سوچ وکړه، ځکه چې نبی الله مهتدای یلیکو بنا، دا موږ سره لایق ده چې دنه رڼا واخلو. لا انه یلیکو بی، دا معنا نه چې دا نبی الله سره لایق ده. نبی الله خو دې سره نه محتاج، د داسې تقریر وکړ. فهم کې ته اشاره مونږ دا سی ویل چې نه، دا به دا اهتداء چې دا مصدر لازمی ده، دا متعدی ده په واسطه به مقدر سره. اهتداء به په معنا د مهتدا سره ده، دا به مذکور چې ده دا یلیکو سره متعلق ده، دا معنا ده. نو نور واصله الله دلرا کون د مهتدا یلیکو به، دا د سره لایق ته چې دا متبوع وي، نه چې دا تابع وي. دا ټیک معنا ده کنه چې کون د مهتدا یلیکو وي، دا د سره لایق ته د مهتدا والا متبوع والا دا د سره لایق ته، ځکه دا د کمال ده، دا د صفت کامله ده. نو چې د کمال ده د صفت کامله ده، خو د سره لایق ته کنه، موږ سره ولې لایق ته؟ نو یلیکو به نو دلته به یو به پټرو باسه آبا اهتداء مهتدا کی، ادا مذکور به دا به یلیکو سره متعلق کی، ادا منه بسی کون د مهتدا یلیکو به، ځکه دا د کمال ده مهتدا والا، دا یو نور کامله ده مهتدا والا، ادا یو صفت عظیمه ده. نو دا د سره لایق ته کنه یلیکو به، بل څه سره خو نه ده لایق. قولوا علی علی پوښتنه خالي ذهن کې نه درل مولوی و ملا صاحب مرسال